جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى ثم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجادلهم بالتي هي أحسن. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. معزز و محترم، ستاسو کو چرته یادی نو داسې یو هفته مخکې ما یو کلیپ د مولانا حیدر حیات چې دا د جماعت اشاعت التوحید و سنت په مشرانو کې دی او د جناب مولانا فدا محمد ربانی د مناظرې د مبارکباد دپاره دی پېښور ته راغلی. پېښور ته چې کله راغی نو هغه یو څو خبرې وکړې. په خبرو کې دا وه چې لکه که تاسو د افهام او د تفهیم دپاره کېناستئ نو دا به ښه خبره راغلې وي. د هغې په باره کې ما یو کلیپ وکړو. کلیپ چې کله ما وکړو نو هغې نه وروسته بیا جناب مولانا مفتی فدا محمد ربانی صاحب د هغې متعلق یو کلیپ وکړو. تقریبا 3 ورځې پس یې وکړو، خو ما قصدا د خپل خبرې د هغې لیټ کړې. د هغې یو څو وجوهاتو، یو وجه په وجهو کې او یو علت په عللو کې دا و، اگر چې دا ضعیف علت دی زه مشغول وم، د مشغولتیا د وجې نه مې دا شی لیټ کړ. دویمه دا د دې دویم علت نه لږ قوي دی چې زما چا سره مخاطبه وه او ما چاته کلام کړی مولانا حیدر حیات صاحب بکروي، نو هغه زما د هغه کلیپ جواب ونه کړو بلکې مولانا مفتی فدا محمد صاحب وکړو. نو زه خاموش پاتې شوم چې چاته زما خطاب او مخاطبه و هغه نه دی کړی، نو زما څه ضرورت دی. درېیمه اصلي وجه او عرض دا و چې دا کلیپ جواب کلیپ او کلیپ در کلیپ دې ما ته خوند نه راکړو چې ما سیده 2 ورځې او 3 ورځې پس په دې پسې کلیپ کړی نو یا خو دا دلالت په تعنت باندې کوي، بل دا دلالت په حسد باندې کوي، بل مقابله باندې کوي. نو ما وی چې دا مسائل نه د حسد شي، نه د مقابلې شي، نه د تعنت شي، بلکې دا د افهام او د تفهیم او دا د ورورولۍ په ماحول کې وشي. که هغه صورت د مذاکرې وي، که صورت د خبرو وي، افهام او تفهیم وي، یا صورت داسې په خیاطه انداز کې د مناظرې ولې نه وي. زما مقصد دا راغلی و چونکې کلیپ او په جواب د هغې کې کلیپ دې سره تلخي پیدا شي، بیا هغه تلخي کله ناکله بدلې شي په بدګویۍ باندې. خامخا انسان کله ناکله د خولې نه داسې څه خبرې وباسي چې جانب مخالف په هغې کې نه داسې په خفګان کې مبتلا شي. دا خفګان بیا اظهار داسې وشي چې د کلیپ په جواب کې بیا کلیپ راځي، نو هغه لږ سختي راځي، کلام هم سختیږي، ذاتیاتو ته هم کله سړی لاړ شي، القابات هم ډېر زیات ناشنا ورکوي یو بل ته. د دغې وجوهاتو د وجې نه چې علت اصل کې دا او معلول واحده دا په متعددو عللو سره معلول کېږي. توارد د علل دا د مناطقو د فلاسفو رایې راغلی ده چې کیدی شي په معلول واحده باندې توارد د عللو کیدی شي. بیا د هغې نه پس چونکې معامله سړه شوه او د سړه کېدو نه پس زه ویم چې دا کلیپ زه کوم نو انشاءالله دا به دونه لوی هنګامه او جنجال نه جوړوي. یو څو خبرې زه د خپلو ملګرو دوستانو د اشاعت والا ته کول غواړم. اوله خو دا ده چې یو څو مسائل دي او بل د مسائلو سره سره په هغې کې خبره کول دي. زما د دې کلیپ په جواب کې مولانا فدا محمد ربانی صاحب هم کلیپ وکړو، خبرې یې وکړې، او یو بل مفتی صاحب دی نوم یې زنان هم څه ضرورت نشته هغه هم خبرې وکړې او ډایرکټ یې ما له چیلنجونه راکړه. نو یو خو دا ده چې ما ته تاسو ډېر کشران ښکارئ
ما چې چاته خبره کړې ده وروسته زه وایم هغه دې راشي خبره دې ما سره وکړي وروسته دا خبره زه بیا کومه. خو زمونږ او ستاسو په منځ کې یو څو مسایل دي. اوله مسله د استشفاع ده. استشفاع مونږ دې ته وایو، استدعا مونږ دې ته وایو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د قبر مبارک سره خواته په طلب د شفاعت سره مکالمه وکړي د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره، یا طلب د دعا وکړي. نو طلب د دعا د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه یا طلب د استشفاء د قبر د رسول الله صلی الله علیه وسلم خواته چې زما یا د الله پیغمبر زما به شفاعت کې، یا د الله پیغمبر زما ته دعا کوه، یا د اولیاء الله قبور لاړ شي او چې اولیاء الله ما ته دعا کوي. دا د جمهور اهل سنت والجماعت رای دا چې دا جایز دی. دې مسلې ته مونږ مسله د استشفاء وي. دویمه مسله عود الروح دا حیات دی. حیات د متکلمینو په نسبت باندې قویم شته، اوسط هم شته او ضعیف هم شته. دې باندې که چېرته زه بیا انشاءالله تحقیقي کلیپونه کوم چې د متکلمینو په نسبت باندې حیات نه مراد څه شی دی، نو دا به انشاءالله زه په وضاحت سره کوم. ما ورته کتابونه مزیدار ښایسته تقریبا برابر کړي دي. خو زمونږ د اهل سنت والجماعت رای دا دی چې مړي له الله تعالی په قبر کې حیات ورکوي. دا حیات په دوه طریقو سره دي. یو طریقه د عود الروح ته او یو طریقه د تعلق الروح ته. طریقه د عود الروح دا مدلل بدلائل په سنت سره، په آثار سره، په احادیث النبویو سره د عود الروح شق او د عود الروح مسله قوي ده. متکلمینو بل شق هم کړی دی، هغې ته تعلق الروح ویل کېږي. بعضو په دې باندې قول کړی دی، خو تعلق الروح دا په نسبت د عود الروح سره ضعیف راغلی دی. یو خو دلیل یې داسې کمزوري دي په اعتبار د حدیثو سره. د تعلق الروح مصرح دلیل ما ته چېرته میلو نه شو. که چېرته چاته میلو شوي خیر دی، مونږ دیو کې مونږ تعنت نشته، مونږ اتباع د حق کوو. که چاته میلو شوي ودي کی، خو زمونږ د اکابرین دیوبند د تسکین الصدور او دغه شانتې زمونږ د اکابرین دیوبند او بیا د ماتوریدیانو، د احنافو، د اشاعرو تقریبا د 100 نه زیات د کتابونو نصوص ما په دې کې نه ریستي چې عود الروح دا قوي دی د تعلق الروح نه. یعنی عود الروح اصح رای راغلی. د تعلق الروح هم شته، اگر چې ما په بعضې کتابونو کې ولیدل چې تعلق الروح دا مسلک ته معتزله راغلی دی، او تعلق الروح دې باندې د معتزله قول راغلی دی. اگر چې یو رای د هغې دا ده چې بغیر د عود الروح او بغیر د تعلق الروح نه الله عذاب ورکی جماعت له، خدا صحیح رای نه ده. په دې کې 15 شق راغلي، په دې به بیا خبره کوو انشاءالله. خو زمونږ رای دا ده چې الله تعالی په مړي کې حیات اچوي. قوي صورت د عود الروح ته او بل صورت د تعلق الروح ته بعض متکلمینو ذکر کړی دی. د دې حیات نه پس الله تعالی عذاب یا ثواب میت ته ورکي، دا روح او جسد دواړو لروي. اگر چې په دې کې ما چې کوم تحقیق وکړو هغې کې 4 نور قولونه ظاهر شوي دي، زه به بیا تفصیلا وایم. درېیمه نمبر مسله هغه د تعلق التصرف راغلی ده. تعلق التصرف څه ته ویل کېږي؟ تعلق التصرف دې ته ویل کېږي چې د روح تعلق د دې جسد سره داسې تعلق نه دی چې دا روح په دې جسد کې نه تصرفات وکړي. تصرفات دې ته وي چې دی کینی، تصرفات دې ته وي چې دی خبرې کوي، تصرفات دې ته ویل کېږي چې دی سماع کوي، اوري، تصرفات دې ته ویل کېږي چې دی موس کوي. زمونږ رای په دې کې نه دا ده. مولانا حضر حیات صاحب چې راغلی نو دا خبره ډېر عجیبه انداز سره وکړه. دا ډېره خطرناکه خبره وه چې د تعلق التصرف نفي تاسو کله وکړه بس پھر تو لانجا هی مک گیا. دا د پنجابي خبره بس قصه ختمه شوه، ځکه چې تعلق التصرف د میت سره ختم شو نو سما په خپله ختمه شوه. د تعلق التصرف د وجې نه میت ته سما راځي، د تعلق التصرف د وجې نه میت جواب ورکي، د تعلق التصرف د وجې نه میت رؤیت کوي، د تعلق التصرف د وجې نه میت د انبیو میت عام میت نه د اولیوم کله دا کله نا کله موس کوي. په تعلق التصرف سره کله نا کله انبیا
دا دعاګانې کوي، ډېر اشیا راغلي، دا به زه تاسو ته ویم. نو زمونږ رایې په دې کې نه دا ده چې دا تعلق و تصرف یو قسم نه دی راغلی. مونږ د تعلق و تصرف کلي اثبات نه کوو. دا فرق چا کړی دی؟ دا علامه سبکي رحم الله په شفا او استقام کې کړی دی، او دا علامه ابن قیم په کتاب الروح کې کړی دی چې تعلق شته د تصرف، خو داسې تعلق راغلی دی چې مونځ کوي، تلاوت کوي، بعضې نور اشیا چې په احادیثو صحیحو کې ثابت دي، لکه ما چې تاسو ته فیض الباري نه ویلي، او شرح مقاصد هم دې ته اشارې کړي دي، او بیا چلپي په شرح موافقف کې په دې باندې تشریحات کړي دي، د 20 کتابونو نه زیات تشریحات ما ایستلي چې جواب د نکیر، منکر او د ملکیانو دا په تعلق التصرف باندې دلالت کوي. نو مړي سره تعلق التصرف شته، خو په مرتبه د ایجاب جزئی کې. ایجاب جزئی څه ته ویل کېږي؟ ایجاب جزئی دې ته ویل کېږي چې په بعضو امورو کې د روح تعلق التصرف د میت سره شته، خو په بعضو کې نشته. بعضو کې چې نشته نه هغه څه اشیا دي. نو سبکي په شفا او استقام کې، او ابن قیم په کتاب الروح کې، او زمونږ اکابرین دي کې چې میت عقل ته محتاج نه دی راغلی، خوراک ته محتاج نه دی. د خوراک په مقابله کې چې کوم شی وي، افغانیانو او پارسیوانانو ته جواب چای وي، هغې ته محتاج نه دی. قضای حاجت ته محتاج نه دی راغلی، ساه اغستو ته محتاج نه دی راغلی، جسم یې ولاړ وي. دا نور اشیا روح المانی لیکلي دي که چېرته څوک وویني د انبیو اجساد، نو هغه به پرې قبر کې همدقه شان پراته لکه څنګه چې دي، ځکه چې دا حیات برزخي نه مراد دا نه دی. ګوري زمونږ بعضې ملګرو هم چېرته اوله مناظره کې مفتي مجتبی سره چې کومه شوې د هغې کې زما په خیال باندې لیکل سم نه دي شوی چې مراد حیات برزخي دی. دا یاد ساتئ. ګوري حیات برزخي چې کله اشاعت والے استعمال کی، دا په مقابل د حیات حقیقي کې وي. په تسکین الصدور کې په حاشیه کې غلام غوث هزاروي صاحب دا هم په دې معنو سره استعمال کړی ده. حالدار المحند علی المفند په دې تشریح کړی دی چې دا حقیقي حیات دی، بلکې صحابي لیکلي دي چې دا اعلی د حقیقي حیات نه دی. اعلی د حقیقي حیات دې ته ویل کېږي چې الله تعالی معجزتن او کرامتن کله نه کله معجزې په طور، کرامت په طور باندې کله نه کله اوازونه اوري. اوازونه مراد دا څوک چې سره قبر کې ودرېږي، کله نه کله خروج د قبورو نه کوي، لکه په صورت ته دی کې لکه څنګه چې انبیا راغلي بیت المقدس ته رسول الله صلی الله علیه وسلم، یا نور داسې اشیا راغلي. جلال الدین سیوطي رحم الله تشریح کړې ده په الحاوی الفتاوا کې چې انبیا خاص کر حضور صلی الله علیه وسلم خروج د قبر نه کوي، تصرف فی العالم کوي. دا صفا واضح عقیدې دي زمونږ دي. که تاسو موږ په دې ملامتوئ، خپل کار کوئ، چې څه کوئ هغه کوئ، خدا عقاید د اهل سنت والجماعت راغلي. موږ د تعلق التصرف جزئی قایل یو، دا ځان سره یاد ساتئ. ثابتول شو د الله په فضل تعلق التصرف جزئی، او د تعلق التصرف الکلی په مثل د حیات الدنیا چې عقل ته محتاج وي، ساه ته محتاج وي، عمر پې تېرېږي، نکونې غټېږي، ویښتې غټېږي. علامه سبکي رحم الله د دې نفي کړی ده، موږ هم د دې نفي کوو. بیا د دې سره دا یو شان تعلق نه دی راغلی. زما خپل تحقیق، ما یو هفته تقریبا د کلام 100 کتابونه په دې باندې صرف کم وکتل. دا شیخ والکتو که داسې دغه ځای کې د 100 نه زیات حوالې تقریبا دا ما راوویستې، دا لاندې هغه کتابونه، او ما ته د تحقیق نه پس دا ظاهره شو چې دا تعلق یو شان نه دی راغلی. د عام انسانانو سره ډېر ضعیف وي، تر دې حده پورې چې زه به یو عجیبه خبره په دې کې بیا پر نورو کلیپونو کې وکړم چې د دې ضعف ته وجه ده د بعضو خلکو رایې دا ده چې دا په روح باندې وي، جسد بالکل معدوم شي، ختم شي، او دا د دې ضعف ته وجه نه ختم شي. نو چې ختم شي نو په روح باندې نه راغلی وي. دا د بعضو خلکو رایې ده، او د بعضو خلکو رایې دا ده چې د بعضو د دې نه قوي وي، یعنی عامو امواتو کې لږ غوندې قوي وي چې کوم مؤمنان راغلي وي. بیا د بعضو خلکو تعلق ته دې هم قوي وي چې اولیاء الله دي، سماعت کوي، اورېدل کې جواب ورکوي، او د دې نه بیا قوي تعلق، او دا د انبیاء دی، د دې نه بیا قوي تعلق دا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د شرح الزرقاني په دې کې عجایب او غرایب اشیا ویلي دي. جلال الدین سیوطي رحم الله په تنبیه الاغبیاء کې ناشنا اشیا په دې کې نه ویلي. دا به ان شاء الله ظاهرام دا د اهل سنت والجماعت عقیدې دي،
که څوک موږ ملامته کوي او که موږ نه ملامته کوي خپل کار ده کې موږ به حق ظاهرو او باطل ته به څوک نه رابلو. دویمه خبره دا ده چې تاسو زمونږ بعضو ملګرو دوستانو ووایي چې یاره دې د موږ سره کینی د اشاعت والا، نو اصل کې دا خبره د ما مولانا حیدر حیات صاحب ته کړې ده. حیدر حیات صاحب ما نه څه په عمر کې مشر دی، نه رانه څه په علم کې مشر دی، نه رانه څه په سیاسي حیثیت کې مشر دی، نه رانه څه په نورو اشیاو کې، بلکې زه چې ما نه کشر راغلی دی په عمر کې او د علم پته الله ته لګي. نو ما دا خبره اصل کې هغه ته کړې ده چې را دي شي افهام و تفهیم به وکړو چې په دې باندې کینو څه خبره وکړو. که هغه وایي چې نه زه نه کینم یا ته زما قره ډېره زیاته غټه ده ستا دا قره یعنې نشه زما دا نشه ډېره زیاته غټه ده ستا نشه وړه ده او د نورو سره کښېنم زه به چوڼي سره هم کښېنم خو په یو شرط باندې که فدا محمد رباني وي که مولي توصیف که مولي مفتي توصیف احمدي کار څوک وي ماشومانو سره به هم کښېنم. دا چڼ مې تاسو ته نه دی ویلی، ګوره تاسو زما معزز محترم یې، زه چاته داسې سپکې دا مې تاسو دواړو ته نه دی ویلی، دا مې هسې عامه لهجه استعمال کړه. تاسو زما له سر په اعتبار د دې سره زما معزز محترم یې، دا مې تاسو ته نه دی ویلی، خو زه به د اشاعت التوحید د یو چڼي سره هم کښېنم، خو په یو شرط چې دا به د حیدر حیات نه لیکل وړي چې او که دا مناظره وشوه یا دا ابهام التفهیم وشو او په دې کې چېرته یو فریق شکست وخوړل نو دا شکست دا به زما شکست دي. دا لیکل دې راوړي سبا دې راوړي بل سبا دې راوړي بل سبا دې راوړي، اول دې مولانا حیدر حیات صاحب د دې افهام التفهیم دپاره را میداني شي، موږ پرې خوشحالېږو. که نه تاسو وایئ چې د مونږ یې کړو نو تاسو سره به یې وکړم د الله په فضل باندې، یا زما شاګردان به تاسو سره کیني د الله په فضل، خو بیا به داسې زه به خپلو شاګردانو له لیکل ورکړم چې د دوی شکست په زما شکست دي او تاسو د هغې نه لیکل راوالی چې د هغه شکست تاسو شکست په د هغې شکست دي. بیا که زه تاسو سره کېناستم که شاګردان مې سره کېناستل خو ستاسو شکست به بیا د مولانا حیدر حیات شکست راغلی په دې افهام التفهیم کې یا په مناظره کې به دې خبرې به مې نه کړې انشاءالله. الله پاک دې موږ ته د خیر او د نیکۍ هدایت راکړي، د تکلیف و مصیبت نه الله تاسو او موږ ټول په امان کې وساتي او الله تعالی آخرت ښه کړه او الله تعالی سره زمونږ په اسلام او په دین او په ایمان باندې یقین محکم او عمل محکم راوله او وصلی الله علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین.